زما د سترګو نه اوښکې روان دي. دې ملک دپاره داسې قربانۍ ورکړې شوي دي 15,000. اول خو 75,000 دا زمونږ ملک تاریخ لیکلی دی. 75,000 15,000 زمونږ خویندې سکانو اوچتې کړې وې. سونا 7500 نہیں بابا 75,000 زمونږ خویندې سکانو اوچتې کړې وې. خو بیا په سما ملاتو باندې 50,000 واپس وې. 75,000 نن هم د سکانو په کور کې دي زمونږ خویندو د هغې د خېټو نه سکان بچي پیدا شوي. دا ملک داسې نه دی آزاد شوی. دا ملک داسې نه دی آزاد شوی. هندوستان ته څه علما لاړو په سیر و تفریح باندې هلته څه ښځې ناستې وې اوبه ډکولې. هغې ورته ووې او د پاکستان علماو الله به ستاسو نه تپوس کوي زمونږ د خېټو نه هندوانو کافران بچی پیدا شوي. الله به ستاسو نه تپوس کوي. او زما په دې دفتر کې تاریخ پروت دی، کتاب پروت دی. زمونږ د ملک پاکستان د آزادۍ په وخت کې زمونږ یو خور د هندوانو لاس ته لاړه. یو هندوی زور سره واده کوما، بل وی دا زما د زور سره واده کوم. درېم اوچت شو، تورې اوچته کړه، هغه جینۍ په میز باندې نیمه کړه. یو ټوکړه دې خوا لاړه، یو ټوکړه دې خوا لاړه، په میز باندې چې دا خور نیمه شوه. دا د رسول الله د امت لور ده. د چا لور ده؟ د چا لور ده؟ کلمه د چا ویلې ده؟ د رسول الله ویلې ده. ایمان یې په چا راوړلې؟ د دې تپوس په خو زمونږ نه کېږي که نه؟ خو نه مونږ به صرف باجی وو. باجی وخل دا هو ازای مسلم دی مسلمان له تکلیف ورکول دي کني دې ته جایز ویلو والا او تو وې چې د خوشاله انداز جدا جدای. نو زه درته وایم راشه او فیصله به وکړو. دا قرآن مې په لاس کې دی. تو وې باجه وخل د خوشاله په موقع کې هیڅ مسله نشته. زه وایم دا باجه زما لاس کې راکا، استا په کور کې استا پلار بیمار پروتي، استا په کور کې استا نور د زړه بیماره پرتی، په ایمان یې راته ووایه باجی وهلو والا استا د کور په دروازه کې زدا باجه بابا تو به برداشت کې کو برداشت به نه کې سوال نشي پیدا کېدی. تو په جنگ ته راځې، جګړې ته به راځې، قتل ته به راځې. او د کوهاټ ځوانا تو قتل کې زه تپوس کوم وي ما ته ولې وکتل؟ تو په قتلو باندې قتل کې نو چې استا په پلار استا په کور کې استا مور بیماری پلار بیماری او زه استا د کور خواته باجه وخېما تو به قتل ته راځې او کو نه به راځې؟ په کتو باندې خو قتل کې چې کله مور پلار ته د تکلیف رسوم بیا به خبره قتل ته به راځي او کو نه به راځي؟ نو باجه وهل ټیک دي، باجه وهل ټیک دي. لہذا د پاکستان د آزادۍ شکریه دا نه ده کمی طریقې سره چې مونږ ادا کړو، کمی طریقې سره چې مونږ ادا کړو. دا د پاکستان د آزادۍ شکریه دا طریقې کار نه دی. اکثر به تاسو پړو کړي د هر چا د اورولو انداز جدا جدای. زما په اکابرو کې چاته د ملک پاکستان د آزادۍ لپاره قربانۍ ورکړي دي. یو نوم دی حضرت شیخ الهند حضرت مولانا مفتی محمود حسن دیوبندی رحمت الله علیه. یو عظیمه هستی تیره شوې ده چې څونه زندگی په جیلونو کې تیره کړې ده. د انګریز نه وال خوړلې دي چې کله وفات شو پملا باندې تور داغونو، پملا باندې سو او سډیر عجیب داغونو چې کله ورله غسل ورکو. د سره په جیل کې حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چاچی اتلس کال د رسول الله د روزي خواته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث درس ورکړی دی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه مر سره جیل کې چا د اغنه تاسو کو چې حضرت د شیخ الهند سے پملا باندې په کمر باندې تور تور سه عجیب عجیب نشانونو دا دسو ورته وی ماته هم منع کړي وا او په زندګۍ کې هم چاته نو ویلي او مام نه دی ویلي. خنن وفات شو د دنیا نه لاړو
نو تاسو ته به ووایم چې دا نشانونه پې ولیدي. وی زما د سترګو په مخ کې انګریز کافر ورته ووی چې د ازادۍ د اواز پرېږده، د ازادۍ د اواز پرېږده، دا جد و جهد پرېږده، کوشش پرېږده. او وی هغه د خپل اواز نه د کوشش نه باز نه راتو. نو انګریز ورله په ملا باندې د ګرمې وسپنې سره داغونه ورکو. پس سره ګرمې وسپنې سره زما اکابرو له په ملا باندې داغونه ورکړي شوي دي. د دې نه بعد دا ملک آزاد شوی دی. د څه نه بعد؟ د دې قربانو نه بعد دا ملک آزاد شوی دی. او د دې ملک جنډا لهراولو والا مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه زما په اکابرو کې د دې جنډا زما اکابرو اوچته کړې ده او د دې حفاظت زما اکابرو کړې دي. د دې ملک د آزادۍ خبرې د کافر په سترګو کې سترګې اچولې دي او دا ملک آزاد کړی دی. نو زما اکابرو او یادو ساته ان شاء الله تعالی دا ملک محفوظ دی. زما د اکابرو په برکت سره په دې ملک دا نظام روان دی. زما د اکابرو په برکت سره او په دې ملک حفاظت په باډر باندې زمونږه فوج کوي. خو په دې ملک دنه د دې نظام حفاظت، د ملک حفاظت، د حج حفاظت، د عبادت و حفاظت، د اسلامی نظام حفاظت دا علماء کرام کوي. سوکے کئی علماء کرام کوي. انشاءاللہ بدا د مرگ د سارے پورے د قیامت د سارے پورے بکیږي انشاءاللہ. او کو څوک وایي چې دا ملک په غلامۍ ته ورکو، زما اکابر ژوندي دي انشاءاللہ. دا ملک آزاد ہو، آزاد دے، آزاد وہی انشاءاللہ. او کو د قربانو ضرورت راغی مخکې زما اکابر قربانې ورکړې دي، وسم ورکړي او بیا بم ورکو انشاءاللہ، بیا بم ورکو انشاءاللہ تعالی. او وسم قربانې ورکړي. ولې نه ورکړي؟ کله په ټنل کې شهیدیږي، کله په کراچۍ کې شهیدیږي، کله په یو ځای شهیدیږي، کله په بل ځای شهیدیږي. زویم قصور څه دی؟ قصور یو دی. زویم قصور څه دی؟ قصور یو دی. زویم بیا شهیدولو والا وورا توبه په شهادت باندې ستړی شي. خو ان شاء الله تعالی د حق आवाज دا مخکې په شهادتونو سره نه مخکې دباو شوی دی، نه اوس دباویږي، نه بیا دباویږي ان شاء الله. تو بسونه شهیدان کې ان شاء الله د هر کور نه به یو شهید اوچتیږي ان شاء الله. د حق د आवाज اوچتولو والا به الله اوچتي ان شاء الله. خو او زما عزیزانو